د جمعې په ورځ دا چانده غونډېږي که نه نو په دې کې بعضې خلک دا پیسو دا پڼ چې دی د مشرانو مال راکړی ما څه پروت دي نو خدای راستي بعضې داسې پیسې وي چې لمبرې پکې نه وي زوړ لوټي خدای راسي چې دکاندار ته یې ویسې که اخلي هغه بیا موږ راغونډ کړو بینک ته یې ویس شاګرد ته یې ورکړم چې بچې دا بینک ته ویسه نو چې بینک ته یې ویسي ما ته وي استاد جي څه په خوارو زارو یې پې بدل کړو نو مسلمانه ته چې د الله په نوم داسې شی ورکې مړه ما ورته به جهاد څه وکړو به کړو عایشې رضی الله تعالی عنه یو ځل لګیا وه او دا دراهم څه دي دا ټینګي دا 15 روپۍ دا به داسې پخوا وي نو لګیا وه کور کې شوړه وله راخیستې وه وینځلې داسې نبي علیه السلام ورته فرمایي یا عایشې رضی الله تعالی دا څه کې وی د الله پیغمبره دا صفا کوم وی ولې صفا کې وی ګوره چې زه دا صدقه ورکوم تاسو فرمایي چې دا صدقه اول د الله لاس مبارک ته ځي څنګه چې د الله شان مطابق بیا د هغې نه بعد فقیر ته ځي نو زه دا غواړم چې د الله لاس مبارک ته زما دا صدقه ځي دا خیرات ځي چې دا صفا لاړ شي او مونږ څه کوو په هغه 10 روپۍ چې ورکوم هم پکې زوړ به ګورو خو چې 10 روپۍ ورکې 50 روپۍ ورکې نوی پکې راواله دا موسی علیه السلام ډېر جلیل القدر پیغمبر دا به غوسه کېدو ډېر زر یو ځل یې الله ته سوال وکړه چې یا الله دا ستا په نوم چې خلک څه ورکوي دا ماته لږ وښایه الله پاک ورته وفرمیل زما پیغمبره بس دا پرېږده دې تپوس مه کوه دا خو جلیلي پیغمبر و که نه غوسه کېدو به ډېر زر نو الله پاک ته یې بیا عرض وکړي چې یا الله ما ته به یې ښایه خو یې تور کې به د الله سره خبرې مبارکې کولې الله پاک ورته وفرمیل چې پلانکي ځای ته لاړ شه زما په نوم چې څوک څه ورکوي هلته وګوره پراته دي چې کله راغی چې ویې کته ټول دا زاړه سامانونه وو چې کم پالتو شي بیا د الله په نوم موسی علیه السلام جلالی شو غوسه شو وی یا الله دا مخلوق ستا په نوم دغه شیونه ورکوي الله پاک ورته وفرمیل او ای زما پیغمبره کله چې زما مخلوق نه څه پاتې شي زیاتی شي هغه زما په نوم ورکوي نو مسلمانه ګوره چې صدقه م کوو او بیا پکې زور لوټم ګوري دا یوازې جومات کې نه چې غریب له ورکې مسافر په لاره باندې خیرمار تیریږي په خپل ګاونډي کې د رشته دار دی هغه پیسې ورکوه چې تا له زړه کې ټک اچوي چې زه نه وایم ما مه ورکوه مغه راله مغه ورکوه ته ګوره چې الله پاک په دې کې تا له څومره برکت اچوي